چې ته کم یو څیز په سترګو باندې وینې، چې ته کم یو څیز په غوږونو باندې واورې، نو ته دا ویلی شي چې دا رښتیا دي؟ نه. نن موږ په یو داسې دور کې داخل شوي یو، یو داسې زمانه کې داخل شوي یو چې په خپلو سترګو لیدونکي شیز ته موږ رښتیا نشو ویلی، په خپلو غوږونو اورېدونکي شیز ته موږ دا نشو ویلی چې یاره ما په خپلو غوږونو اورېدلی د رښتیا ده. هغه زمانه د AI ده چې تا به یو خبره کلی نه ستا آواز به داسې جوړ کلی چې دا به ستا الفاظ، تا به یو خبره په تحریر کې لیکلی نه خو هغه به ستا نقل شوي، د خلکو چهرې پکې بدلیږي، د خلکو آواز پکې بدلیږي. په داسې زمانه کې احتیاط ډېر ضروري دی. هغه 1400 سال مخکې د رسول الله زمانه د دې څیزونو نه خالي وه، خو بیا نبی علیه السلام د دې څیزونو علاج ښودلی دی. رسول الله مبارک فرمایي وایي د مسلمان د دروغجن کېدلو دپاره دا کافي دي ان یحدث بکل ما سمع، چې بس څه اورېدی نقل کوي. نن چې موږ موبایل راولو او یو ښه پوسټ وینو، یاره دا خو دیني پوسټ دی او دا یې پکې لیکلي چې 10 کسانو ته شیر کو تا ته به خوشخبري میلاو شي، نو آیا تا د دې خبرې تحقیق کړی دی چې دا کم پوسټ زه ګورم دا حدیث د رسول الله دی که نه دی؟ دا په بخاري او په مسلم کې شته او که نشته؟ اگر چې لاندې به ورته بخاري او مسلم لیکلی. د دنیا د خلکو رواج دا دی موږ چې یو څیز خورو د هغې نه مخکې هغه وسکو، بیې کو، چې څه څیز د دنیا هغه زموږ خېټې ته ځي نو موږ د هغې هر څیز تحقیق کوو، خو صرف د الله دین دومره سس شو چې په هغې کې د تحقیق ضرورت نه راځي، خو چې صرف موبایل راخلو، پوسټ ګورو، ویډیو ګورو یا تحریر ګورو نو مخکې شیر کوو او یاره چې 10 کسانو ته شیر کا چې د خوشخبري درته میلاو شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کم یو کس د یو داسې خبرې نسبت ما طرف ته وکړو چې هغه ما نه یې کړی، د دې نسبت هغه ما ته وکړو، نو فلیتبوأ مقعده فی النار، یا بل حدیث کې من النار، نو وایي دې ځان دپاره په جهنم کې هغه ځای برابر کی لکه د ده لپاره جهنم ځای شو. نو چې موږ یو څیز اورېدلی نه تحقیق هم د سند کلی نه او ډایرکټ یې مخکې شیر کوو او هغه رالګي یو بل ته شیر کوو، هغه لګي بل ته شیر کوي او په دې سره څومره د دین بیا بدنامي کېږي، په دې سره دین څومره خرابېږي. خو هغه د څه د وجې نه چې موږ په سترګو لیدلی نه تحقیق هم دی کلی، په غوږونو هم سم اورېدلی نه تحقیق هم دی کلی او هغه رالګو او مخکې شیر کوو. نو په دې زمانه کې ډېر زیات احتیاط پکار دی او خاص کر د دینی مواد یو دینی شیز موږ شیر کوو، یو دینی خبره مو اورېده، یو اهم فقهي مسله مو اورېده، نو اول ته سوچ وکړه چې دا مسله داسې ده که نه ده. که ټیک وه تا ته تحقیق و، تا ته دا خبره ثابت و چې دا ټیک ده،